وعلیکم السلام ورحمت الله. ملګري کومه پوښتنه چې دې کړې چې مولانا فضل الرحمن صاحب ته خلک رد بد وایي، کنځلې ورپسې کوي او د منافق فتوی پې لګوي. نو اصل کې دې کسانو سره بحث مباحثه نه وي پکار. دوی د لا علمۍ د وجې نه، د ناپوهېتوب د وجې نه مولانا صاحب پسې کنځل کوي، رد بد وایي. حالانکې پاکستان کې اکثر علما کوم احناف دي، علماء حق دي، دا ټول د مولانا فضل الرحمن صاحب ماتحت دي. هغه خپل مشر ګڼي، هغه په هر لحاظ سره د ځان نه اوچت ګڼي، که د علم لحاظ سره وي، که د سیاست لحاظ سره وي، که د پوهې لحاظ سره وي. خو دا کم خلک چې پسې دا خبرې کوي دا نه پوهېږي. اوس که زه تاته په دې باندې حوالې شروع کړم، نو د فقې څومره کتابونه دي تر دې پورې لیکلي، لا کنځل خو مسلمان ته جایز نه دي. که چېرې یو عالم ته سړی کنځل کوي یا رد بد وایي بغیر د ذاتیاتو نه، بغیر د جګړې نه چې خپله ذاتي معاملې ورسره وي، نو دا کفر دی. په دې سره سړی د ایمان نه خلاصېږي. یعنې اصل کې د هغه ته کنځل نه کوي، د هغه علم ته کوي، او علم نسبت چې کومه دی دا خو د الله تعالی سره دی، دې د وجې نه کوي. اوس دې پورې لیکلي کې یو سړی په دې وجې نه د عالم نه اوچت کېناستو او دا یې په زړه کې وایي زه د سپکوالی وکړم، زه د سپک وګڼم، حقارت یې وکړم، نو د دې د وجې نه دا چې کومه دی کافر کېږي. لکه فتاوی عالمګیري شوه یا شامي شوه یا فتاوی محمودیه لیکلي. نو دې خلکو سره بحث مباحثه نه وي پکار، او دوی نور هم پرې خرابېږي. حالانکې حدیث شریف کې راځي کوم کس چا باندې کومه فتوا ولګوي، مثال د کفر فتوا پرې ولګوي یا پرې د منافقت ولګوي، نو که دا په هغه کې صحیح ده، که نه واپس راتاویږي په ده باندې راځي. نو دې خلکو سره مباحثه بحث مباحثه نه وي پکار، چېړل نه وي پکار. دوی د سیاست د وجې نه دومره غلو کې لاړ شي چې د خپل ایمان نه ځان خلاص کړي.